السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه پروګرام د مشرق سپورټس او زم خسته رحمان امید لرم چې تاسو ټول بروغ جوړي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ وخت په وخت بعد د ټولې سلسلې تاسو وړاندې کړو کمی چې په سټوډیو کې هم مونږ د هغې متعلق خبرې اترې کوو یعنې مختلف موضوعات وي د لوبو د میدانونو خو اوس دې وخت کې د قائد اعظم گیمز دپاره تربیتي سلسله شروع ده او یقینا چې دا مونږ نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوو او کوشش دا کوو چې دلته کې کم لوبغاړي په مختلف سپورټس کمپلیکسز کې لګیا دي خپل تربیتي سلسله شروع کړې ده نو دا تربیتي سلسله دا کیمپس چې کم لګي نو په دې کې څه کېږي د کمې کمې لوبې دپاره څنګه تیاریانې کېږي کوچز څومره مصروفوي لوبغاړي څومره مصروفوي او په دې حواله باندې د هغې چې کم شیډیول دی نو هغه څومره حده پورې هغې ټایټ کوي یعنې مطلب دا دی چې په دې کې د خوراک څه احتیاطي تدبیرونه کوي بیا په خاصه توګه د ورځې څومره پریکټس غواړي نو په دې کیمپ کې ظاهره خبره ده چې دا مختلف تربیتي سیشنونه دي یعنې اوس مونږ شروع کوو د سکواش نه نو دې وخت کې مونږ په پېښور سپورټس کمپلیکس کې موجود یو او دلته کې په قیوم سټیډیم کې دننه چونکې ظاهره خبره ده چې د قمر زمان صاحب په نوم باندې د سکواش کمپلیکس دی نو په دې کې دننه دا ټوله سلسله روانه د سکواش کورټس دي او په سکواش کورټ کې مونږ ولاړ یو او نن دا چې کومې تیاری شروع دي نو د سکواش دی نه پس بیډمنټن او دا شانتې نورې لوبې باکسینګ ارینا دې وخت کې مختلف لوبغاړي هر یو لوبې والا لوبغاړي په خپل خپل کار کې په خپله لوبه کې مصروف دي او مسلسل د پریکټس دا سلسله شروع ده ظاهره خبره ده چې دا توانایي هم غواړي او دا مسلسل پریکټس دا د قائد اعظم گیمز کې د ګټې دپاره د اعلی ګټې دپاره د هغې د حصول دپاره د دې دا سلسلې هم دغه شان د دوامداري خو دا خو ظاهره خبره ده چې د انګریزۍ یو مطلب ده چې پریکټس میک ا پرسن پرفیکټ چې څومره مونږ پریکټس کوو څومره مونږ ریهرسل کوو یا مونږ څومره چې کم دی د یو گیمز دپاره تیاری کوو نو همدومره به مونږ مخ په وړاندې ځو نو تاسو کتی شي چې دې وخت کې وخت په وخت باندې څنګه چې د سکواش دا سلسله شروع ده دا شان دی په نورو گیمز کې هم ټولې سلسلې پیل دي او هر یو لوبغاړی په دې عزم سره په دې په ښې ارادې سره میدان ته ورکو شوی دی چې دې وخت کې د هغې په کورټس کې چې کوم دا تربیتي سیشنز دي نو په دې کې د هغې د بدن د هر عضو ذهني تربیت بدني تربیت دا په ټیک ټاک طریقې سره وشي او دا شانتې هغې ګټې دپاره چې کوم دی خپل تیاری پوره کړي نو دلته کې به لوبغاړو سره هم خبرې اترې کوو ګڼ شمېر لوبغاړي دې وخت مونږ سره موجود دي په دې سکواش کمپلیکس کې یا سکواش کورټس کې دوی سره به خبرې اترې کوو نو راځي چې دا سلسله شروع کړو د سکواش نه او بیا به دا شانتې نورو لوبو طرف ته هم ځو چې کومه کمې لوبې دپاره کم یو کیمپ لګېدلی دی څومره لوبغاړي په هغې کې لګیا دی خپل پریکټس کوي جی جناب دې وخت کې را سره لوبغاړي ولاړ دي او دوی هم په دې کیمپ کې برخه اخلي خپل نوم راته ووایي او دا راته ووایي چې تاسو په دې کیمپ کې څومره ورځې پریکټس کوئ السلام علیکم زما نوم فهد شریف دی زمونږ دلته کیمپ لګېدلی د 10 ورځو اور زه د کیمپ کې سر منور سر طاهر سر محمود ډېر شکرګزار یم چې هغې مونږ سره ټریننګ کوي اور زمونږ دلته ډېر ښه کیمپ روان دی هغې مونږ له ډایټ ټریننګ وغیره گیم هغې مختلف پروګرام مونږ له برابر کړي دي اور قائد اعظم گیمز لپاره مونږ تیاری کوو انشاءالله زمونږ 14 دسمبر نه زمونږ میچونه سټارټ کېږي او انشاءالله زما ټیم نه پوره امید دی چې مونږ فائنل بیسټ راوړو بالکل صحیح ده دا راته ووایي چې عمر هم څومره دی او د سکواش سره تاسو سبق هم وایي او د کومې علاقې سره تعلق ساتئ زما عمر چې دی هغه 19 ایئرز دی اور زه د ګلبرګ نمبر 1 د جانشیر د فیملی نه تعلق ساتم جانشیر خان چې کوم سکواش لیجنډ دی هغې د فیملی نه تعلق ساتم اور زه دلته قمر زمان صاحب په سکواش کې اور د هغې غونډه کې جوړېدل کوشش کوم لګیا یم انشاءالله زه خپل محنت کوم لګیا یم صحیح او سویم کلاس کې سبق وایي او سبق او سکواش څنګه مینیج کوئ بس دا یو سلسله ډېر وخت نه روانه ده زه ماشاءالله سره قرآن حافظ هم یم اور زه سهار کې چې دی خپل کالج وغیره خپل هغه میټریک کې زه سبق ویم لګیا یم زبردست دا راته ووایي چې ظاهره خبره ده چې داسې قسمه گیمز دپاره لکه اوس قائد اعظم گیمز دي نو دې دپاره ستاسو دا کیمپ لګېدلی دی نو دې کیمپ ته تاسو خوشحاله یئ او څومره ایکسایټمنټ وي درته او مطلب دا چې په دې کې تاسو څنګه فیل کوئ چې کله دا کیمپ ولګي دا خو هر کال زمونږ دا گیمز راځي مونږ ډایرکټریټ جنرال آف سپورټس د دې ډېر شکرګزار یو چې مونږ له داسې فیسیلیټیز راکړي داسې میچونه راله مونږ له راوباسي اور مونږ دې ته ډېر پوره کال محنت کوو لګیا یو پوره کال مونږ د دې ټریننګ کوو دې دپاره چې مونږ دې کې سلیکشن وشي او بیا هغې دپاره چې مونږ ډېر ایکسایټډ یو ډېر خوشحاله یو چې مونږ سلیکشن وشو انشاءالله بیسټ به مونږ ورکوو اوس په دې قائد اعظم گیمز کې د کم عمر لوبغاړو کمې کیټګري لوبې به کېږي او تاسو کومه کیټګري کې برخه اخلئ به
دې کې خو کیټګریز نشته، انډر 22 دی، دې کې آل پاکستان مطلب آل کے پی کے نه خلکو حصہ اخیستې ده، اور هغې کې زمونږ ټرایل شوي، اوپن ټرایل شوي و، هغې کې چې دی مونږ 6 کسان چې دی هغه سلیکټ شوي وو، مونږ خپلو کې ټریننګ هم کوو، گیمز هم کوو، انشاءالله فاینل به مونږ راوړو ان شاء الله. دا راته وایي چې دا کم تاسو د ټرایلز مرحله وه، نو په دې کې تاسو څه ولیده چې په خیبر پښتونخوا کې په پېښور ښار کې ظاهره خبره ده چې تاسو خو د فیملی کې هم تاسو ویلي چې دا یو پوره سلسله را روانه ده، نورو لوبغاړو کې څومره د دې حوالې سره یو جستجو یو لګن شته دی او څومره سختو ټرایلز په ټرایلز کې کامیابېدل څومره مشکل کار و؟ دا خو ډېر مشکل کار دی په آل کې پی کې کې، او بیا په داسې ځای کې چې هغلته اووه لیجنډز دي، د هر کور نه ماشوم راځي او تاسو لوبېږي، نو دا خو ډېر ګران کار دی، هغې کې زموږ سلیکشن شوی، زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې. او د نورو لوبغاړو جستجو او د هغې سوچ او د هغې محنت او منډه ترړه څومره تاسو ولیده؟ بس دا خو د الله تعالی یو هغه دی چې څوک محنت زیات کوي هغه به بیسټ ورکوي، نو کېدای شي د هغې نه زیات مونږ بیسټ ورکړي، مونږ بیسټ ټریننګ کړي یا مونږ ښه ټریننګ کړي یا داسې مطلب لکه زه مطلب اوورال تپوس کومه دا که نه چې عمومي طور باندې بعضې لوبه وي چې پای کې هغه شانتې مطلب لوبه خو هره یو انټرسټینګ هم وي، ایکسایټمنټ هم وي ورته چې خلک پکې پوره برخه واخلي، خو لکه د سکواش په لوبه کې د لوبغاړو یا چې کوم ستاسو غوندې نور ځوانان دي نو د هغې څه رجحانات دي؟ لکه هغې هم پکې هم دغه شانتې بړ چړ کې حصه اخلي څنګه تاسو والئ؟ خامخا هر یو کلب نه پلیئرز راځي، هر یو کلب هر یو کوچ راځي خپل ټیم ته، خپل شاګردانو ته هغې بیک اپ کوي چې شاوه ته بیسټ ورکې، ته بیسټ ورکې، نو موږ سره سر وسیم دی، سر منور دی، سر محمود دی، سر طاهر دی، هغې موږ سره ډېره خواري کړې ده او موږ دې مقام ته راغلي یو. بالکل صحیح ده. دا کیمپ څومره ورځې لګي او تاسو پکې څومره وخت دپاره دا پریکټس کوئ؟ دا خو مونږ پوره کال دې ته انتظار کوو، او بیا چې کیمپ ولګي نو کیمپ ته مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، ولې چې هغې کې زمونږ 2 غنټې ټریننګ یو مکمل، لکه ګپ شپ هېڅ نه ټریننګ یي، مونږ کوچز دي هغه مونږ سره مطلب ډېر ښه هغه ساتي، فرینډلی می، کوټ ټایم کې کوټ، ټریننګ ټایم کې ټریننګ، ګپ شپ ټایم کې ګپ شپ، نو جست او دې ته په دې ورځو کې تاسو مکمل ډیډیکیټډ یې دا څو ورځې، او په دې کې د خوراک څښاک او د دې هم بیا خیال ساتئ؟ او خامخا چې ته یو میچ له تیاري کې نو خامخا د خوب، د خوراک، د ټریننګ هغې به ته بھرپور تیاری کې. بالکل یقینا چې همداسې ده. بهرحال ډېره زیاته مهرباني یقینا چې تاسو د دې لوبغاړي عزم او حوصله وکړه، او دا زمونږ ګڼ شمېر ځوانان داسې دي چې هغې دې تربیتي کیمپس ته په دې وجه باندې خوشحالېږي چې ظاهره خبره ده هر یو پلیر یا د هر یو لوبې ماهر یا د هر یو فن ماهر په خپل میدان یا په خپل کار چې کوم ځای وي نو پای کې خوشحاله وي، او ظاهره خبره چې زیاته د پریکټس څومره موقع میلاویږي داسې قسم له کیمپس ولګي او پای کې تیاری کېږي، نو دا ډېره ښکلې خبرې. نورو لوبغاړو سره به خبرې اترې کوو، موږ سره اوسئ. جی جناب، یو بل پلیر را سره دې وخت کې موجود دی، دوی هم په دې ټرایلز کې سلیکټ شوي دي او دې وخت کې په کیمپ کې دننه موجود دي. نوم هم څه دی او د کومې علاقې سره تعلق ساتي، یعنې په پېښور کې د کوم ځای او د پېښور یې اله، او دا هم راته ووایه چې عمر دې څومره دی؟ زما نوم فواد حسین دی، زه پېښور څواتو پاټک سره تعلق ساتم او زما چې کوم دی 21 سال عمر دی. زبردست. نو دا راته ووایي چې تاسو ماشاءالله د ټرایل کې سلیکټ شوي که نه کیمپ دپاره، نو دا سلیکشن کرایټیریا څنګه وه؟ مطلب دی چې سخت عمل په دې ټرایلز کې سلیکشن، او څومره لوبغاړي تقریبا راغلي وو د ټرایلز دپاره؟ دې کې خو پوره کې پی کې څونه ضلعې دي ټولو نه راغلي وو، لکه ابټاباد شو، سوات شو، نو دا دې کې کم از کم 30-35 پلیران وو، هغې کې موږ 6 پلیران سلیکټ شوي وو، نو ډېر ښه فایټ شوی وو. مطلب دا دی چې مقابله سخته شو، هغې نه پس بیا ستاسو سلیکشن وشو. دا راته ووایي چې دا کیمپ ستاسو لګېدلی دی، نو څومره ورځې په دې کیمپ کې تاسو تربیتي سیشن حاصلوئ، او دا کیمپ ته څومره ایکسایټډ یې تاسو چې کله داسې قسم لکه اوس د قائد اعظم گیمز دي نو دې دپاره ستاسو کیمپ دی، نو دې دپاره څومره خوشحاله یې تاسو چې دا کیمپ کله لګي؟ دا کیمپ ته خو مونږ ډېر انتظار کوو، ځکه چې دې کې زمونږ ټول څونه سینیر کوچان دی مونږ ته په سر باندې ولاړي، زمونږ یو غلطي یو د خوراک د هر څه هغې خیال ساتي، زمونږ ټول ټایم ټیبل چې کوم دی هغې جوړوي، نو دې کې مونږ ته ډېره فایده میلاویږي. صحیح. او په دې کې ظاهره خبره ده چې دې دپاره خو بیا متعلقه وخت پکار وي چې تاسو به هغې کې هغه ورځو کې اخوا دېخوا نه ځئ، نو دا تاسو سټیډیم کې ساتي که نه کور ته پکې تلئ راتلئ شئ؟ نه، دا زمونږ ټایم ټیبل چې کوم دی هغه استاد جوړوي، زمونږ سهار کې 2 غنټې سیکشن یې نه پس بیا غرمه کې 2 غنټې سیکشن بیا نه پس 1 غنټه جیم، نو 5 غنټې زمونږ د ورځې سیکشن. نو چې کم بهر نه پلیران راغلي سلیکټ شوي هغې له دلته کمرې ورکړي دي،
او زمونږ دلته کورونه نو مونږ ځو. بالکل صحیح ده. او څومره پکې د نورو علاقو پکې څوک دي؟ د پېښور څومره پلیئرز پکې سلیکټ شوي د نورو علاقو څوک د کمې علاقې نه؟ صرف مونږ 15 پلیران چې کم یو هغه د پېښور نه سلیکټ شوي دي، یو پکې د ابتاباد پلیر سلیکټ شوی دی، جونیئر پلیر دی. صحیح. نو هغه دلته راځي او چې هغه دلته کې ولا روم ورکړی د هغې ټول خرچار څه ډایرکټر سپورټس چته یې. بالکل صحیح ده. اوس دا راته ووایي چې داسې قسم له کیمپ خو ظاهره خبره ده چې لږي هر یو گیمز لپاره، نو دا څومره مؤثره وي؟ لکه مطلب دی چې دا ستاسو په تربیت کې یا ستاسو په کار کې څومره ښه نکار راولي؟ دا زمونږ دپاره پلیر دپاره کیمپ دا ډېر ضروري وي. دې کې د هغه پوره تربیت کیږي، د هغه د خوراک، د هغه د خوب، د هغه د ټریننګ هر څه. نو دا ډېر مطلب مونږ خوش قسمته یو چې مونږ دلته کې داسې کیمپونه میلاویږي د ټورنامنټ، ځکه چې دا ټورنامنټ 7 سال بعد کیږي قائد اعظم گیمز. نو ټول همدا کوشش دی چې ګولډ به مونږ وړو. نو انشاءالله امید دی چې مونږ به ګولډ لرو. او دین وړاندې چېرته کې په دې قائد اعظم گیمز کې برخه اخیستې که نه دا لومبۍ ځل دی چې ورته بځې؟ زمونږ پلیرانو چې کم دی دا لومبۍ ځل دی. دې نه پهله چې چا اخیستی وایي ټول سینیر پلیران دي. نو دا چې کم زمونږ نوی ټیم دی دا ټول جونیئر پلیران 7 سال بعد دیو دا ټریننګونه وکړه نو دیو سره سینیر. بالکل ټیک ده. او تاسو ځان دپاره څه هدف ایښی دی چې لکه مطلب دا چې زه دې حد ته رسېدل غواړم چې دې لیول والا پلیر شم؟ انشاءالله حد خو ډېر زیات دی. دا خو د چې جانشیر څنګه جهانګیر هغې زمونږ یو ښه لیجنډ پاتې شوي دي دنیا کې نامنو، زمونږ هم دا خواهشات دي چې د هغې غونته مونږ هم جوړ شو. بالکل ټیک ده. په دې گیمز کې څه سختیانې دي چې لکه مطلب دا دی چې هغه بدن ته مطلب زیات زور ورکوي؟ څه داسې چیلنجز پکې شته دی؟ ځکه چې دا خو مسلسل پریکټس غواړي او بیا ګوډې هم لګي، لاسونه هم پکې استعمالیږي، د ټول بدن پکې مسلسل استعمال کیږي. نو څومره مطلب دی چې مشکلات پکې سي انجریز وغیره پکې کیږي؟ انجریز خو ډېر کیږي دی کې سپورټس، هر سپورټس کې انجری کیږي. دا سپورټس مطلب ډېر ټف گیم دی او سکواش بیا ډېر زیات ټف دی. نو دې دپاره مونږ سهار رننګ هم کوو، غرمه جم هم کوو. نو ډېر زیات ټریننګونه دا غواړي که نه، دا ټایم خوب هر څه د ډایټ، نو د دې شنو خیال ډېر زیات ضروري وي ساتل. نو بس زمونږ 24 ګنټې بس همدې سپورټس مین لکه بله زندګي وي، 24 ګنټې مو خیال ساتو. ډېره مهرباني. یقینا چې تاسو څنګه وکتل چې دا ځوانان چې کوم په دې ټرایلز کې منتخب شوي دي او د ټرایلز نه پس چې کوم دی په کیمپ کې لګیا دی برخه اخلي، نو دوی مسلسل محنت کوي. د دوی چې کوم روټین دی نو هغې کې بیخي بدلو راځي. نو ظاهره خبره ده چې د دې اثر هله مخې ته راځي چې کله دوی مسلسل پریکټس وکړي او د پریکټس په بنیاد باندې بیا دوی مخکې کامیابي حاصلولی شي. بهرحال دې وخت کې زه تاسو ته ووایم چې د قائد اعظم گیمز دپاره کیمپ لګېدلی دی. مونږ صرف سکواش کورټ کې موجود یو، بیډمنټن، باکسنګ، دې نه علاوه نور داسې ګڼ شمېر گیمز دي، کبډي ده او نور داسې گیمز دي چې هغې کې بهترین طریقې سره ټول لوبغاړي لګیا دي پریکټس کوي. د هر چا کې خپل ځای کې کیمپ لګېدلی دی او د هغه کیمپ بنیادي مقصد دا وي چې دې لوبغاړو باندې ښه پوره ټیک ټاک طریقې سره انویسټمنټ وشي، انویسټمنټ د وخت او دغه شانتې د دې د پریکټس. نو خبرې اترې روانې دي او کوشش دا کوو چې دا سلسله هم دا شانتې نن په دې پروګرام کې دوامداره وساتو او د قائد اعظم گیمز دپاره لګېدونکي څومره لګېدلي چې څومره کیمپس دي د دې ډیټیلز تاسو ته در رسوو. بالکل جناب، کیمپ شروع دی او کیمپ سره خوا کې بل کوټ هم دی. نو په دې کوټ کې لګیا دی پریکټسز هم کیږي او په دې کې زمونږ هغه کم عمره لوبغاړي هم ماشاءالله چې هغې په نیشنل لیول باندې ښه اچیومنټس کوي، لګیا دی کامیابۍ ترلاسه کوي. نو دې سره به هم خبره کوو چې دوی د قائد اعظم گیمز دپاره څومره پرعزمه او د هغې دپاره ظاهره خبره ده چې انتظار کوي د یو خاص عمر او هغه عمر پورې دوی په خپل کیټګریز کې کامیابۍ ترلاسه کولو کوشش کوي. او بیا چې کله قائد اعظم گیمز یا دا شاته نور گیمز شروع کیږي نو هغې دپاره ټرایلز او بیا په ټرایلز کې د کیمپ دپاره دوی څومره ایکسایټډ وي. ستاسو نوم څه دی او سویم کلاس کې سبق وایي او په کوم لیول باندې دې وخت کې گیم کوئ؟ زما نوم دانش سکندر دی او زه کلاس 7 کې سبق وایم او زه اوس ما انټرنیشنل هم لوبولی دی او زه نیشنل چمپین یم. صحیح، زبردست. نیشنل چمپین په کوم کیټګري کې؟ انډر 13. انډر 13 یعنی 14 کالو نه کم عمر لوبغاړو کې تاسو چمپین یې. دا راته ووایي چې دې وخت کې دا ټرایل شروع دي نو تاسو ورسره کوټ کې لګیا دی، بل کوټ کې پریکټس کوئ، کوټس خو ډېر دي ماشاءالله. نو دا سلسله شروع وي. تاسو څومره پرعزمه چې قائد اعظم گیمز یا دا شانتې ښه لیول کې چې کله تاسو هغه عمر ته ورسئ نو څومره ورته ایکسایټډ یې او دا کیمپ کې څومره محنت کوي دا لوبغاړي؟ مونږ خو ورته اوس نه ډېر ایکسایټډ یو چې مونږ به کله دې ایج ته رسو مونږ دا ټورنمنټ ولوبو او ډېر ورته خوشحاله یو او پلیران ډېر محنت کوي، خدای دې پکې کامیاب کړي. امین. دا راته ووایي چې تاسو خو ماشاءالله مسلسل تاسو هم په خپل هم پریکټس کوئ. پریکټس څومره اهم دی د یو لوبغاړي دپاره؟
ډېر اهم دی، سپیشلی فټنس ډېر اهم دی چې سړی فټ وي، سټیمنا وي، نو هغه لوبه بیا اسانه ده. صحیح. تاسو په انډر 13 کې مطلب 14 کالو نه کم عمر لوبغاړو کې نېشنل چیمپئنشپ ګټلې دی، نو دا یقینا چې غټه خبره ده. خو د دې د ګټلې دپاره څه راز دی؟ لکه مطلب دا دی چې هغې په شا باندې تاسو څه ګڼئ چې څه شی دی چې هغې تاسو ګټې ته ورسولی؟ ټول نه ښه، خو د کوچ محنت دی موږ سره. طاهر اقبال خان هغې موږ سره ښه محنت کړی دی، او ټیکنیکس او فټنس او په سکواش او کوچینګ باندې ډېر ډیپینډ کوي. صحیح. او د دې کوچ یا د دې گیم کوم د سکواش گیم دی، نو د دې انتخاب در باندې چا کړی دی؟ کوچ په دې کې زیات لاس و که نه پیرنټس و که ستاسو خپل شوق و؟ نه، دا زما کزن دی ناصر اقبال، پاکستان نیشنل چمپیون دی، او نو هغه هم سکواش کولو، نو زما رشته دار دی، نو بس هغې نه زه انسپایر شوم او ما هم شروع. صحیح، زبردست. او بیا چې کوم ستاسو انسپایریشن و، نو ظاهره خبره چې تاسو خو دا شروع کړی دی، نو اوس تاسو مستقبل کې ځان دپاره څه ګول یې ښی، څه هدف یې ایښی دی؟ انشاءالله اوس خو برټش جونیئر دی، داسې ورلډ جونیئر دی، او ډېر ټورنمنټونه دي بیا سینیئر کې. زبردست. بیسٹ آف لک. او یقینا چې دا ډېره ښکلې خبره ده چې زمونږ دا ګلالي ماشومان چې هغه د 14 کالو نه کم عمر کیټګریز کې یقینا چې ښه کامیابي ترلاسه کړې ده، او دوی د نورو کامیابیانو دپاره هم پخې ارادې لري، نو دغه پرعزمه کېدل او بیا مسلسل پریکټس کول یقینا چې دا ډېره ښکلې او د کار خبره هم ده. بهرحال سلسله دوامداره ده. قائد اعظم گیمز او د هغې دپاره لګېدلي کیمپ کې لوبغاړو سره خبرې. جی جناب، د هغه الکانو پلیئرز خبرې اترې تاسو واورېدې کوم چې په کیمپ کې لګي او مسلسل خپل پریکټس کوي، خو ورسره زمونږ پیغلې هم د چا نه کمې نه دي. د خیبر پښتونخوا مختلف ریجنز نه مختلفې لوبغاړې سلیکټ شوي دي په ټرایلز کې، او د هغې هم دلته کې د جنکو چې کوم ځان له کوډ دی، نو په هغې کې د هغې پریکټس هم شروع دی. نو ظاهره خبره ده چې دا قائد اعظم گیمز دپاره کوم ټرایلز وشو، اوس کیمپ لګېدلی دی، نو دا کیمپ د نارینهو دپاره یا د هلکانو دپاره څومره چیلنجنګ دی یا څنګه مرحلو نه هغې تېرېږي؟ ظاهره خبره ده چې هغې چې موږ ډېر زیات ایکسایټډ هم یو، دې دپاره تیار هم یو، او په دې کې خپله برخه کردار ادا کولو ته هم تیار یو. بیا په تیره باندې په دې کیمپ کې مونږ چې څه کوو، نو هغه مونږ ته خوندور هم وي او زمونږ دپاره یادګار هم وي. ګورو چې جنکۍ دې دپاره څومره ایکسایټډ دي. ظاهره خبره ده چې د ډفرنټ ریجنز زمونږ دلته کې پیغلې او ځوانان په دې لوبو کې خپله برخه کردار ادا کوي. نو دا کیمپ چې کوم لګېدلی دی، په دې کې ډفرنټ ریجنز نه خلک منتخب شوي دي. نو د پېښور او د خیبر پختونخوا مختلفو علاقوں کې مختلفې ژبې ویلې کېږي. دې سره اردو کی خبریں اترې کوو. یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور کون سی کیٹیگری میں آپ کھیل چکی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام مناہل عقیل ہے اور میں جو ہوں پشاور سے ہی تعلق رکھتی ہوں. میں انڈر 19 کی جو ہوں سیکنڈ سیٹ ہوں، اور اس سے پہلے میں نے انڈر 17 اور 15 بھی کھیل چکی ہوں. ماشاء اللہ، زبردست. یہ مجھے بتائیں کہ ابھی چونکہ قائد اعظم گیمز کے لیے یہ پورا کیمپ لگا ہوا ہے، تو کیمپ کے لیے آپ کتنی ایکسائٹیڈ تھیں، اور کیمپ میں کون کون سی ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے پریکٹس کو یا آپ کی صلاحیتوں کو مزید ابھارتی ہیں؟ کیمپ میں ہمارے پاس جو ہے ہمیں اسپیشل کوچز پرووائڈ کیے گئے تھے جو ہمیں جو ہے صبح شام ٹریننگ کراتے تھے، اور اس ٹریننگ سے ہمیں کافی فائدہ ہوئے، کیونکہ جس طرح کی سردی ہے تو سردیوں میں اتنی اچھی گیم نہیں امپروو ہوتی، بٹ اس ٹریننگ سے جو ہے اور اس کیمپ سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہماری گیم کافی زیادہ امپروو ہو گئی ہے. صحیح. یہ مجھے بتائیں کہ جب کیمپ کے لیے آپ مطلب آپ ٹرائلز میں سلیکٹ ہو جاتی ہیں، تو کیمپ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، کتنے دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور پر ڈے آپ کتنا وقت دیتی ہیں اس گیم کو یا پریکٹس کو؟ ویسے تو کیمپ ہمارا جو ہے آلموسٹ 2 منتھس کا ہونا چاہیے، پر جو کہ پشاور والوں نے اتنا نہیں رکھا. انہوں نے صرف پہلے ہمیں 10 ڈیز کا بولا، وہ 10 ڈیز کا بھی نہیں رہا. اب صرف 4 دنوں کا کیمپ ہے، اور 4 دنوں کے کیمپ میں بندہ کتنا ہی امپروو کر سکتا ہے. پر ہم نے پوری محنت کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے فوکس گیم پہ کریں، اور موسٹلی 1 گھنٹے سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. اچھا، تو مطلب آپ کے کہنے کے مطابق پریکٹس کے لیے یا کیمپ کے لیے لازمی ہے کہ 2 مہینوں سے بندہ مسلسل پریکٹس کرے. تو عمومی طور پر آپ کے کیمپ کے علاوہ پریکٹس نہیں جاری ہوتی، اور عام پریکٹس میں اور کیمپ کے دوران پریکٹس میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں تو اسلام آباد سے آئی ہوں یونیورسٹی، تو وہاں پہ اسلام آباد میں ہوتی ہوں، تو وہاں پہ تو میں گیم کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی کیونکہ ایجوکیشن پہلے ہے. بٹ جب میں پشاور آئی ہوں تو یہاں پہ ریگولر بیسس پہ مطلب 1 گھنٹہ آ کے کھیل لیتی تھی. کیمپ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جتنی عام روٹین میں ہمیں ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس سے ڈبل کرائی جاتی ہے، تاکہ پلیئر جو ہے جو اس کی ویکنیس ہے، جو اس کا ویک پوائنٹ ہے، وہ جو ہے اس پہ جو ہے محنت کرے اور وہ اس کا اسٹرانگ ہو جائے. زبردست. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، اور پڑھائی کو اور ساتھ ہی گیم کو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں؟ میں اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور میں فارم ڈی کر رہی ہوں وہاں سے. اور مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر پلیئر جو ہے مینیج نہیں کر پاتے، پر میری تو پوری امید ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو مینیج کروں. پر کبھی کبھار جو ہے مینیج نہیں بھی کر پاتی، بٹ پھر بھی اتنا جو ہے گیم میں فرق نہیں ہوتا، پر کوشش یہی کرتی ہوں کہ مینیج کروں دونوں کو. یہ قائد اعظم گیمز میں آپ کی سلیکشن پہلی دفعہ ہوئی ہے، اور کسی بھی پلیئر
کی سلیکشن زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے یا نہیں، آپ کئی مرتبہ اس طرح کی کیمپس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ یعنی قائد اعظم ٹرافی کے یا گیمز کی میں بات کر رہا ہوں. میرا تو قائد اعظم گیم میں پہلی بار سلیکشن ہوئی. اس سے پہلے میں جو ہوں اور ٹیمز میں سلیکٹ ہو چکی تھی، پر قائد اعظم گیم جو میرے لیے پہلا ایونٹ ہے اور میں پہلی بار جو ہے اس میں سلیکٹ ہوئی ہوں ٹیم. زبردست. یہ مجھے بتائیں کہ اس کیمپ کی کیا خصوصیات، یہ 4 دنوں کا کیمپ آپ نے کہا کہ وہ جو سکویز ہو چکا ہے بجائے اس کے کہ وہ 2 مہینوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس مختصر وقت میں کوچز کیا آپ کے ساتھ مسلسل پریکٹس میں کتنا بہتر طریقے سے آپ پرفارم کر رہی ہیں؟ اور یہ جنرل پریکٹس ہی ہوتا ہے کہ نہیں اس میں آپ کو کچھ گر بھی سکھائے جاتے ہیں؟ یہ جو عام جس طرح روٹین میں ہم کھیلتے ہیں اس طرح نہیں ہوتی. کیمپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر چیز پراپر سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی شاٹ پہ کون سی بال مارنی ہے، تو اس لیے کیمپ کا کافی زیادہ فائدہ ہے. اور کھانے پینے میں بھی پھر آپ کا یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کیا نہیں کھائیں گی، کیا کھائیں گی، کیا پئیں گی، اس طرح؟ کھانے پینے کا تو KPK میں کوئی انتظام ہمارے لیے کیمپ میں نہیں کیا گیا، بٹ ان کو چاہیے کہ کیا کرے، کیونکہ پلیئرس کو مطلب وہ گھر میں تو اپنی عام روٹین سے وہ ڈائٹ کرتے ہیں، پر ایز اے بینگ اے پلیئر جو ہے کیمپ میں جو ہے انہیں چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ ان کی ڈائٹ پراپر ٹھیک رہے. کیونکہ ہم یہاں پہ کافی ٹف ٹریننگ کرتے، پھر گھر جاتے تو ظاہر سی بات ہے تھکے ہوتے، اتنا ہم نہیں خوراک کر سکتے، پر ان کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دیا کرے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں کیمپ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا. صحیح، بہت شکریہ. یقیناً چې تاسو کته چې زمونږ د مختلفو علاقو نه پیغلې چې کوم دی په دې گیمز کې برخه اخلي، او ظاهره خبره ده چې سکواش خو ظاهره خبره چې مسلسل محنت او مسلسل انرژي په دې کې خرج کیږي، نو د دې په بنیاد باندې هغې دپاره د صحیح خوراک انتخاب کول، بیا په کم وخت کې ښه خوراک کول چې په هغې کې د دې د بدن کم هغه متعلقه اجزا دي د خوراک چې هغه دوی ته ورکړی شي، نو ظاهره خبره ده چې ګیله خو وخت په وخت باندې وي، خو دا دی چې باوجود د دې چیلنجز زموږ لوبغاړي په خیبر پختونخوا کې، په پاکستان کې او بیا په داسې نیشنل گیمز کې په بهتره طریقه باندې خپل کوټلی کردار ادا کوي. خبرې اترې زموږ روانې دي، د سکواش په کوټ کې موجود یو، او دلته کې ظاهره خبره چې څنګه موږ هلته کې په الکانو په کوټ کې د 2 لوبغاړو سره خبرې وکړي کوم چې په ټرایلز کې د قائد اعظم گیمز دپاره منتخب شي او کیمپ کې لګیو خپل پریکټس کولو. 6 لوبغاړي هلته منتخب شوي، زما خیال دی دلته کې به هم 6 منتخب شوي، خو 2 دې وخت کې پریکټس کوي، هغې کوچ هم هغې سره موجود دی، د دې سره به هم تفصیلي خبرې اترې کوو، نو موږ سره اوسئ. نو بالکل جناب څنګه چې مونږ خبره وکړه، دلته کې مونږ سره د دې جنکو لوبغاړو دپاره چې کوم کوچ دی، ظاهره خبره ده چې دا د لوبو میدان وي او په دې کې سپورټسمین سپیرټ پکاري، او اوس خو سپورټس پرسن سپیرټ پکاري، نو ظاهره خبره ده چې د جنس په بنیاد باندې په دې کې تفریق نشته، او په دې لوبو کې بنیادي طور بنیادي مقصد دا وي، هدف دا وي چې کوم لوبغاړی دی نو هغه بالکل د بچي حیثیت لري او پکار دی چې کامیاب شي. د هر کوچ دا یو امید هم یو خواهش هم او یو کوشش هم وي. بهرحال دې سره خبرې اترې کوو. ستاسو نوم څه دی، د څومره وخت نه کوچنګ کوئ او په خپله هم کم کیټګري کې گیمز کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فضل محمود دی، د خپل پاکستان نمبر 2 پاتې شوی یم. زما تقریبا 9 کال دی چې کوچنګ کوم، او د پاکستان نمبر 2 پاتې شوی یم. بیا ما آرمي نم لوبه کړې ده، ایرفورس نم کړې ده. اور فضل محمود صاحب دا راته ووایي چې تاسو څه ګڼئ چې په خیبر پختونخوا کې د سکواش دپاره په جنکو کې څومره پوټینشل موجود دی دې وخت کې؟ الحمدلله زموږ چې کومې د KP جنکې دي موږ هغې نه ډېر متاثره یو، انشاءالله ټرافي هم وروړو، اور فټ دي چې کوم تاسو سره دا مناهل خبره وکړه او دې نه پس در سره هېره خبره کوي، نو انشاءالله زموږ ډېر امید د دې ټاپ لیول نه دی، یو زورا ده، نو انشاءالله دا ټرافي انشاءالله د الله په حکم سره دا به موږ ګټو. زبردست. یعنې تاسو دا ګڼئ چې د گیم د ګټلو دپاره لومبې فټنس ضروري دی؟ لازمي خبره، فټنس باندې الحمدلله موږ کار وکړو، ټریننګ هم خپله ښه جاري ساتي، او ډېر ماشاءالله پښتونخوا کې چې کوم ټیلنټډ پلیران دي هغه موږ سره ماشاءالله ډېر زیات دي، او ماشاءالله تاسو ته پته ده موږ نیجنډ هم د باډه ګیټ نه دي، د پېښور نه دي، نو الحمدلله انشاءالله چې موږ به ضرور ښه ټرافي وروړو. دا راته ووایي چې تاسو د فټنس دپاره د دې د تللو دپاره څه تله یا څه پیمانه ایښې ده؟ یعنې مطلب دا چې کوم داسې څیزونه دي چې تاسو دا ګڼئ چې دا امور برابر وي نو دا پلیر فټ وي، یعنې دوی له منډه ورکوي څنګه چل وي؟ نو سر منډه هم ورکوو، د دې فزیکل باډي ته هم ګورو چې خوراک ډیټینګ پلینینګ د پلیر څومره وي چې خامخا چې خوراک ښه وي نو هغه مطابق ښه ټریننګ هم کوي، نو چې خوراک کمزوري وي نو خامخا بیا انسان زر ستړی کېږي، هغې کې هغه رنګ پاور هم نه وي، نو هر څه چې انشاءالله خوراک برابر وي نو پاور پلیر کې ډېر. صحیح. قائد اعظم گیمز ظاهره خبره ده چې دا به یو مطلب د چیلنجینګ گیمز به وي، څومره دا چیلنجینګ ګڼئ او دې دپاره چې دا کومه کرایټیریا وه او څنګه چې کوم دی د پلیر سلیکشنز وشو، نو دې سلیکشن ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ چې آیا ښه پلیر تاسو خو ظاهره خبره چې دې د فټنس خبره وکړه، نور د دې په سټرنث کې لکه مطلب دا چې دا د اعلی پلیئرز په منتخب شو په دې ټرایلز کې؟ پنجاب هم دا زور لګولی چې موږ وډو
کراچي هم لګولې دی، پېښور هم لګولې دی، خو ډېر نظر د خلکو په پېښور دی چې پښتونخوا کې زموږ ډېر لیجنډ پراته دي، نو هغې دې پسې ګرځي چې پښتونخوا نه وګټو، خو زموږ جذبې زموږ هر څه موجود دي، او انشاءالله چې موږ به ضرور ګټو، او انشاءالله چې کوم ایفرټ سره موږ کوزېږو نو هغې کې به پهله د الله نوم ولو، او انشاءالله هر څه مقابله به کوو جذبات سره، خو انشاءالله زموږ 100% الله باندې یقین دی چې انشاءالله موږ به ګټو. او دا راته ووایي چې دا گیمز دپاره مطلب قائد اعظم گیمز دپاره اوس دا کیمپ لګېدلی دی، نو دا کیمپ د ظاهره خبره چې لوبغاړو خو دا احساسات څرګندوي چې هغوی دا وایي چې یاره دا یو بهترین او ښه زبردست او ایکسایټمنټ والا زموږ دپاره یو سلسله وي، نو کوشش چې کوم دی ظاهره خبره ده چې هغوی هم مطلب یو سړی یو ورکوټې بوټې ولګوي، هغې نه بیا تناور ونه جوړېږي، نو ظاهره خبره ته خوشحالېږي، هغې خصمانه تاسو کړي وي، نو تاسو څومره مطلب دا چې پورزمه خو تاسو یې ماشاءالله د ګټې دپاره، نو تاسو څه ګڼئ چې د داسې قسم له گیمز وي او بیا ګټه ترلاسه کړي، نو څومره خوشحالي کېږي کوچ ته؟ نو ماشاءالله فخر خبره زموږ دا ده چې زموږ یو نوم وشي، بیا میډیا والا راځي انټرویو نه اوري، بیا ډایرکټر موږ د هغې طرفه موږ ته تنخوا میلاوي، هغې سره موږ نوکران یو، نو زموږ خپل میټینګ هم وشو، منسټر د طرف هم دا هدایت دی او ډي جي طرف هم دا هدایت دی، او د جعفر شاه صاحب منسټر دغه چې کوم دی دلته کوچ سینر دی هغه سره هم دا هدایت دی، داسې یو میټینګ هم پوره پلو شو چې بھئی دا ټرافي انشاءالله پوره محنت وکړي چې دا ټرافي ترلاسه کړي، نو زموږ ترقي به مخکې هم روانې او زموږ حوصلې وبنې، بل پلیر چې فاینل وګټي نو د هغه انډرډي زړه چې دومره وي د هغه ګډ شي، نو هغه نور هم ایفرټ کوي، نو انشاءالله زموږ امید دی چې موږ به ګټو. یعنې کابي هیروز تاسو چې کوم دی جوړوئ، ډېره مهرباني، یقینا چې دا ډېره ښکلې خبره ده کتونکو چې څنګه دې خبره وکړه چې بنیادي طور باندې زموږ څومره هم لوبغاړي دي نو هغوی مسلسل محنت سره چې کوم دی د کامیابۍ بام ته رسي، او دا سلسله هم دغه شانتې دوامداره ده، د بلې پلیر سره به هم خبرې اترې کوو. جی جناب، د قائد اعظم گیمز دپاره کیمپ لګېدلی دی، د ټرایلز نه پس د لوبغاړو سلیکشن هم شوی دی، او ظاهره خبره ده چې مونږ بنیادي طور مقصد هم دا وي چې د هر یو لوبې میدان ته هم ولاړ شو، ځکه چې په سټوډیو کې خو مونږ دغه موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې اترې کوو، زمونږ تجزیهکار هم تاسو د په دې حواله باندې وایي، او زمونږ څنګه چې دا یو عزم هم کړی دی، یو پخه اراده هم کړې ده چې نه صرف کرکټ بلکې زمونږ چې څومره هم لوبې دي د هغې د پروموشن دپاره زمونږ سکرین، زمونږ ټي وي، زمونږ پوره ټیم چې کوم دی خپل ایفرټس وکړي، او دا لوبغاړي یا لوبغاړې چې کوم په خیبر پښتونخوا کې پوره پاکستان کې دننه یو مسلسل محنت کوي، نو دا نور گیمز زمونږ اګنور نشي، بلکې دې ته هم هغه شانتې سپانسرشپ میلو شي، هماغه شانتې ورته د مالي او معاشي لحاظ سره هم د دې مضبوطیا باوري شي، د میډیا حوالې سره چونکې ظاهره خبره ده زمونږ ګڼ شمېر لوبغاړي یا لوبو سره تړلي خلک ګیلهمند وي چې د هغې دا وایي چې یاره کرکټ ته زیاته توجه کېږي، دې نور ته نه کېږي، نو نن د دې خبرې دا ثبوت دی چې مونږ قائد اعظم گیمز کې ډفرنټ گیمز چې کوم کیمپ لګېدلی دی نو په دې کې موجود یو، نو دا زموږ ترجیحي بنیادونو باندې دا زموږ پریورټي ده، ترجیح هم ده، نو په دې وجه باندې دلته کې راغلي هم یو. بهرحال یو بله پلیر را سره ولاړه ده، د دیوم هم سلیکشن شوی دی، دې وخت کې کیمپ کې دیوم هم خپل پریکٹس کوي لګیا دی، نو دی سره هم خبریں اترې کو. آپ اپنا نام بتائیں، کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور کتنے عرصے سے آپ اسکواش کھیل رہی ہیں اور کن سے انسپائر ہو کر آپ اسکواش کی طرف آئیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہیرا عقیل ہے اور میں پشاور سے تعلق رکھتی ہوں. میں 7 to 8 ایئرز ہو گئے ہیں میں اسکواش کھیل رہی ہوں، اور یہ میرے ابو تھے جنہوں نے ہمیں انسپائر کیا تھا، ہمیں کہا تھا کہ ہم لوگ گیم شروع کریں، کیونکہ ان کے ٹائم میں اتنی فیسلٹیز وغیرہ نہیں تھی کہ وہ ہمیں اس طرح ان کو اس طرح سپورٹ مل سکے. انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم اس طرح اسکواش میں آئے، اور میں انڈر 15، انڈر 17 اور 19 کی نیشنل چیمپئن رہ چکی ہوں، اور ابھی میں سینئر ہو چکی ہوں، اور اس میں PSA ٹورنامنٹس میں بھی انٹر ہوں. زبردست. یہ مجھے بتائیں کہ ابھی اس کیمپ میں آپ کو کیا اچھا فیل ہو رہا ہے اور کتنے دنوں پر یہ مشتمل کیمپ ہے، اور آپ نے کیا کیا سیکھا ہے اس میں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمومی پریکٹس میں اور خصوصی اس پریکٹس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیمپ ایکچولی ہونا تو 2 مہینوں کا تھا، لیکن انہوں نے بہت کم ٹائم رکھا تھا کیمپ کے لیے، کیونکہ ایک پلیئر کو بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کیونکہ اگر ایک پلیئر نے میچ کھیلنے جانا ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ کافی ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کیمپ میں جو ٹریننگ 4 days کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 2 months کی ٹریننگ سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیونکہ 2 months میں ایک پلیئر اچھا خاصا ایک اپنے آئیڈیل کی طرف بن کے نکل جاتا ہے، لیکن 4 days میں وہ اتنا امپروو نہیں کر سکتا ایز کمپیئر ٹو 2 months کی. اس کیمپ میں یہ تھا کہ ہم جو نارمل روٹین میں پریکٹس ہوتی ہے اس سے کافی ڈفرینٹ تھا یہ کہ ہمیں کافی سیشنز دیے گئے تھے، فزیکل ٹریننگ، کورٹ پریکٹس وغیرہ، ہمیں پریکٹس کروائی گئی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پرفارم کر سکیں اپنے میچز میں قائد اعظم گیمز میں. زبردست. اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ عمومی طور پہ اس طرح کے پریکٹسز کا گیمز میں جو آپ پریکٹس کرتی ہیں، آپ کی عمومی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ظاہری بات ہے مختلف حوالوں سے ذہنی اور جسمانی طور پر بہت ساری خواتین اور لڑکیاں اور لڑکے کمزور بھی ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں بھی جکڑ لیتی ہیں، تو آپ عمومی زندگی پر ان تمام پریکٹسز اور گیمز کا کیا اثر دیکھتی ہیں؟
فزیکل ٹریننگ یا پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کو مینٹلی بہت اسٹرانگ رکھتی ہے، کیونکہ انسان کا مائنڈ اگر ایک چیز کی طرف ہے تو وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں یا کوئی ایکسٹرا فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے وہ مائنڈ اپنا ریلیکس کر سکتا ہے۔ اس میں گیم کھیلنے سے، اسکواش کھیلنے سے ہماری لائف میں یہ ہوا ہے کہ ہم اس گیم کو ایز اے سپورٹ یوز کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے۔ ایجوکیشن میں ہمیں اس کی بہت سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم یونیورسٹیز کے لیے گیمس کھیلتے ہیں اور ہم فائنینشلی بھی مطلب ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ میچز کھیلتے ہیں، پرائز منی ملتی ہے، ٹاپ سیٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے، ہمیں فائنینشلی بھی، اور ہماری لائف جو ہے وہ کافی سیٹل رہتی ہے۔ صحیح، یہ آپ نے بڑی کام کی بات کی، اور اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی ان خواتین کو یا لڑکیوں کو جن کو عمومی طور پہ کم مارکس کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں مل پاتی، یا ان کے پاس فائنینشیل اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ایڈمیشن کر لیں یا آگے اپنے ایجوکیشن کو جاری رکھ سکیں؟ تو کیا پیغام ہے ان لڑکیوں کو جن میں صلاحیتیں موجود ہیں یا وہ خوبیاں موجود ہیں جو کسی اچھے پلیئر میں کسی بھی گیم میں ہو سکتی ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ گرلز بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہے، لیکن کچھ گھروں میں گرلز کے مطلب ان کو ایسے اسٹرکٹ رکھا جاتا ہے نا کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتی، اور اگر وہ پڑھ بھی رہی ہیں نا تو ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی اگلی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح آگے کنٹینیو کر سکیں۔ ایک گیم کھیلنے سے یا پھر کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو رہنے سے ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو وہ انہیں اسکلس کی بیس پہ ہم اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتی ہے، اور اس طرح ہمیں اسکالرشپس بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور ہم یونیورسٹی کے لیے انہیں اسکالرشپ کے بیس پہ ہم پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی گیم بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ زبردست۔ قائد اعظم گیمز میں جیت کے لیے کتنا پرعزم ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان 4 دنوں کا پریکٹس 2 مہینے پر حاوی ہو جائے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ 4 مہینوں میں 4 دن میں جو ہمیں ٹریننگ کروائی گئی ہے، یہ 2 مہینوں کے مقابلے میں مطلب میرے لیے تو بہت صحیح ہے، کیونکہ ہم اپنی ریگولر پریکٹس میں بھی تھی میں، اور اس طرح 4 دن کی جو ٹریننگ تھی اس میں ہمیں بہت زیادہ ہم خود امپروو ہوئے، ہماری گیم امپروو ہوئی، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری ٹیم انشاءاللہ گولڈ میڈل لے کر آئے گی۔ اوکے جی، بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً چې دا ظاهره خبره ده چې دا سلسله دوامداره ده، موږ دا کوشش کوو چې د هر یو گیم چې کومو ځایونو کې کیمپس لګېدلي، ظاهره خبره چې دې وخت کې موږ پېښور سپورټس کمپلیکس کې موجود یو، نو پېښور سپورټس کمپلیکس کې دننه چونکې ډیفرنٹ گیمز دپاره لاره هواره ده، میدانونه جوړ دي، او په دې کې کوشش دا کېږي چې هر یو کوچ د خپل گیم دپاره تیاری هم پوره طریقې سره وکړي، او بیا چې کوم جدید ظاهره خبره ده په لوبو کې یا د لوبو په میدان کې وخت په وخت باندې بدلو راځي، لکه څنګه چې اوس د سکواش کورټ د پخواني کورټ په نسبت باندې ډېر زیات ایډوانس او ډیولپ دی، نو همدغه شانتې بیا ټریک چې کوم د جمناسټک دپاره یا داسې نورو لوبو دپاره هغه هم بدل شوی دی، نو په دې وجه باندې که یو طرف ته دا چیلنجنګ وي نو بل طرف ته اساني هم پیدا کوي، ځکه چې د ټریک مونږ بانه نشي کولی یو لوبغاړی چې هغه دا وایي چې دا چینج شوی دی نو دا زما په لوبه باندې چې ګینې څه خدای مکه څه منفي اثر پرې باسي، بلکې دا د لوبې د امپروومنټ دپاره د ښه والي دپاره یو ښه کوشش وي، نو چې څنګه یو لوبغاړی په خپله لوبه کې وخت په وخت باندې کوشش کوي انوویشنز راولي، همدغه شانتې انجینران یا د دې سره تړلي چې کوم خلک دي چې هغوی په دې گیمز باندې کار کوي، نو هغوی هم کوشش دا کوي چې د لوبغاړي کم نه کم انجریز وشي، یعنی زخمی کم نه کم شي، نو ظاهره خبره ده مخکې به تخته نه وه په سکواش کورټ کې، نو لاندې ګوډه به لګېده، زخمی به کېده هم هډوکي ته به هم خطره وه، اوس ظاهره خبره چې لرګی دی، بل دا دی چې مخکې به دومره خاص مضبوطې ریکټې به هم نه وي چې هغه شانتې استعمال به وشوي د هغې، څنګه چې موږ قمر زمان صاحب سره په دې حواله تفصیلي خبرې هم کړې وې، او هغوی هم دا ویلي چې موږ سره هغه وخت کې به چیلنجز زیات وو، خو هغه چیلنجز موږ نور زیات مضبوطولو، نو هغه په ورځ کېدو دپاره هم ښي، خو بل طرف ته فیسیلیټیز په دې وجه باندې ښي چې هغه یو انسان ته اساني هم پیدا کړي او هغه د جدید دور سره هماهنګ شي، هغه به په دنیا کې په هر کوټ کې په هر ځای کې په هر موسم کې که هغه پریکټس کوي یا میچ کوي نو هغه صرف او صرف ګټه ترلاسه کوي. بهرحال دا سلسله دوامداره ده، وړاندې ځو او خبره اترې به د نورو لوبغاړو سره جی جناب، څنګه چې په ټرایل کې منتخب شوي لوبغاړو مونږ سره خبرې وکړي چې په کیمپ کې لګیا دي پریکټس کوي، نو ورسره دلته کې نو نورې لوبغاړي د هغې خپله وینه ګرمولو دپاره، خپل جوش او ولولې ته نور بیداري ورکولو دپاره چې کوم زموږ جونیئر پلیئرز دي، یعنی مطلب دا دی هغه لوبغاړي چې هغې څنګه چې مونږ د هلکانو سره خبرې وکړې، په هغې کې مونږ یو جونیئر پلیئر سره خبره وکړه، هغه هم دا ویلې چې یاره زه په نیشنل لیول باندې ښه لوبه کوم، خو مستقبل دپاره پرز به یم چې زه هم داسې گیمز کې په داسې کیمپس کې شرکت وکړم او خپل صلاحیتونه چې کوم دی نور پای کې امپروومنټ راولم. دې وخت کې را سره یو جونیئر لوبغاړی موجوده ده، دې سره به خبره اترې کوو چې دوی څومره وخت نه سکواش چې کوم دی جوین کړی دی او په دې حواله باندې څومره پخې ارادي لري چې کوم هدف یې ځان ته ایښی دی، کوم گول ایښی دی، مستقبل کې به څه جوړېږي. نوم راته ووایي، خپل اپنا نام مجھے بتائیں اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہوں اور کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہماشا ہے
اور میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں اور میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں رہتی ہوں اولڈ حاج کیمپ پہ. زبردست. یہ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کھیل رہی ہیں تو کتنے عرصے سے کھیل رہی ہیں, کتنا وقت ہو گیا آپ کو, اور اسکواش کی جانب کس طرح آئی, آپ کی انسپائریشن کیا ہے؟ میرے 3 months ہو گئے ہیں اور سر طارق محمود مجھے ٹرین کرتے ہیں بہت اچھا, اور میکسیمم ہم لوگ کھیلتے ہیں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اس طرح. زبردست. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو پریکٹس ہے اور یا کوچ کی جو نگرانی ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے میں کتنا بہتر کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ سر ہمیں ٹرین کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پلیئر بن سکتے ہیں, اور جب ہم لوگ پلیئر بنیں گے تو ہم اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور اپنا بھی. زبردست. اور یہ مجھے بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے اپنے لیے کون سا ہدف رکھا ہے کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, تو کیا آپ نے اپنے لیے گول رکھے ہیں؟ میں نے یہ رکھا ہے کہ میں ڈفرینٹ کنٹریز جاؤں گی اور کوچ بنوں گی, اور لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاؤں گی کس طرح بندہ پلیئر بن سکتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلوں گی. اور کتنی محنت اور کتنی انرجی درکار ہوتی ہے خاص طور پر اسکواش کے گیم میں؟ بہت زیادہ. ہم نے سردی میں بھی ہم لوگ کھیلتے ہیں لیکن اس میں بھی ہم لوگ بہت انرجی اپنی ہم کھیل سکتے ہیں. میں سردی میں بھی آتی ہوں کھیلنے اور گرمی میں بھی, اور ہم لوگ کھیلیں گے اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. زبردست. ان تمام لڑکیوں کو جن کے دلوں میں خواہش ہیں اور وہ آنا بھی چاہتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ بعض دفعہ وہ کہہ نہیں پاتی, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ وہ لوگ بھی آئیں اور اس گیم میں حصہ لیں اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرے اور اپنا بھی نام روشن کرے. زبردست. بہت شکریہ. لیکن چې تاسو کته چې دغه زمونږ ماشومان چې کم دي هغوی هم په بهتره طریقه باندې یو ښه او پخه اراده لري او دا کوششونه چې څومره هم وي نو ظاهره خبره ده چې دا د یو انسان انفرادي عزم باندې انحصار کوي, او همدغه شانتې که د لوبو میدانونه دي, که د معیشت دي, که د معاشرت دي, که د سیاست دي, که د ثقافت دي, په هغې کې چې زمونږ انفرادي ارادې مضبوطې وي, انفرادي سوچونه چې کم دي زمونږ مثبت او ښه وي, نو هغه زمونږ اجتماعي مخ ته یا اجتماعي فیس ته د پوره ملک یو ښه او بهترین چې کوم دی سپورټ ورکوي. نو ضروري خبره دا ده چې که زمونږ په ماشومانو کې دا صلاحیتونه موجود دي نو پکار دی چې هغې ته که د معمولي تربیت ضرورت دی نو هغه تربیت کې ورسره مونږ کومک وکړو, پریکټس ورسره وکړو, مرسته ورسره وکړو, لارې ورته اسانې کړو, نو هغې به هم مخ په وړاندې ځي. خبره اترې هم دغه شانتې دوامداري دي. مونږ سره اوسئ. قائد اعظم گیمز دي او یې دپاره لګېدلي دي په پوره پېښور کې مختلفو ځایونو کې کیمپس. نو بالکل جناب څنګه چې مونږ خبرې اترو کې د سکواش لوبغاړو سره همدغه شانتې د باکسینګ په ارینا کې هم دې وخت کې په پېښور سپورټس کمپلیکس کې دا سلسله شروع ده. د قائد اعظم گیمز دپاره ټرایلز شوي دي. ټرایلز نه پس دې وخت کې کیمپ لګېدلی دی. نو چې څنګه د سکواش کیمپ چیلنجینګ دی او ایکسایټمنټ دی پکې د لوبغاړو دپاره, نو همدغه شانتې د باکسینګ چې کوم مختلف لوبغاړي دي هغوی هم لګیا دی په دې خپله لوبه کې د دې خبرې دپاره پرزمه دي چې هغوی هم ګټه ترلاسه کړي. او ظاهره خبره ده چې د ټرایلز د مرحلې نه راتېرېدو دپاره هم دوی ته مختلف پریکټسز پکاري, خو په کیمپ کې دننه په خاصه توګه پریکټس کېږي او خاص ټیکنیکس د کوچ د طرف نه ښودل کېږي. نو دا یو ډېره ښه موکم وي د لوبغاړي دپاره او دوی پکې خوند هم اخیستی شي. بهرحال لوبغاړي را سره موجود دي, دوی سره به خبرې اترې کوو چې په دې کیمپ کې څومره زده کړه کوي او څومره چې کوم دی د مستقبل دپاره دوی پرزمه دي. دا راته ووایي چې ستاسو نوم څه دی, د کومې علاقې سره تعلق ساتي, عمر دې څومره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حمزه دی او یم د افغان کالنۍ او بیسیکلی د دغه مومن جنس او گیم هلته افغان کالنۍ کې زموږ یو سرجي دی, هغه سره گیم کوو. دا راته ووایه چې ورسره سبق هم وی که نه صرف سپورټس کې؟ او بس سیکنډ ایئر مې کړی. سیکنډ ایئر کې سبق وی. ښه, بالکل صحیح ده. نو دا راته ووایي چې دې وخت کې تاسو دا کیمپ لګېدلی دی, نو ټرایلز کې تاسو کامیابي څومره چیلنجینګ وه, لکه څومره سخت کار و چې تاسو ټرایلز کې کامیاب شوي, اوس دې وخت کې گیم دپاره بیا رالي او کیمپ کې دې وخت کې لوبه کوئ؟ بس دې لپاره لوی محنت موږ سرجي سره کړی و. هلته هغوی راته باقاعده یو هفته 2 هفته پهله کیمپ ولګولو دا کلب کې دنده بیا کامیاب شو نه دې ټرایل کې. مطلب دا دی او دا څومره وخت نه تاسو دا گیم کوئ باکسینګ, او باکسینګ طرف ته د رجحان څنګه پیدا شو, چا نه متاثره شو باکسینګ طرف ته راغلی, باکسینګ دې ولې سلیکټ کړو لوبو کې؟ باکسینګ بس دا به ووایم یو فی الحال 2 کالونه کوو او بس شوق هم دی او خوښ هم دی او ښه وي. صحیح. نو د نورو لوبو په نسبت باندې باکسینګ څومره سخته لوبه ده, په دې حواله به څه وایي تاسو؟ یاره باکسینګ ډېره سخته لوبه ده. فزیکلی به هم ځان فټ ساتي او هر یو مشور ذهني هر یو شی به ځان فټ ساتي. سهل خبره
او وزن مثال خبره فایټ دی بیا ویټ هم ته صحیح ساتي فایټ کم ویټ کې هغه ته وزن برابرې مطلب دا دی چې لکه د دې کې عموم د ویټ په بنیاد باندې لوبه کیږي یعنی چې ستاسو څومره وزن دی دومره ستا د مخالف لوبغاړي عموم پکار دی نو د وزن مینجمنټ دپاره څه چل کوئ بیا خوراک کموئ زیاتوئ څه چل وي بس فزیکل گیم زیات کو او بل دا چې خوراک لږ کم کو ډېره اخري ورځې داسې خوراک مکمل پرېږدو بس شېدلې خوراک یا داسې خوراک کو چې مثال خبره وزن ورسره نه غټېږي ولې چې هلته بې تکلیف وي که نه نو ظاهره خبره ده چې د هرې لوبې دپاره فټنس لومبی شرط وي نو تاسو د دې باکسینګ نه علاوه لکه په کیمپ کې دننه در باندې فټنس دپاره نور څه کوي بس همدغه فزیکل گیم او نور باکسینګ هر یو شی وغیره کوي او دا کیمپ د څومره ورځو دی او څومره ورځو نه تاسو لګیا پریکټس کوئ او د ورځې څومره وخت ورکوئ دې ګیم ته پریکټس دپاره 3 घंटे ورکو دا 10-12 दिन دا وچلې دا کیمپ د عام پریکټس چې تاسو کله کوئ او کله چې کیمپ کې پریکټس کیږي نو دې کې ورته څه فرق محسوسیږي کیمپ کې دی چې ذمہواری برنه در باندې ټیچر او استاد او بس ځان ته وګورئ مثال فایټ ته بزان تیارې کنه نو ګټې دپاره څومره پخې ارادې هم دي چې قائد اعظم گیمز کې ګټه حاصله کوي ان شاء الله 100% اراده هم ده زبردست بیسټ اف لک یقینا چې بل لوبغاړي را سره هم ولر دي سره به هم خبره اترې کوو څنګه چې مونږه تفصیل سره دي سره خبره اترې کوو یقینا چې دا لوبغاړي ظاهره خبره چې زمونږ کم ټرایبل ایریاز دي لکه مومندو دي ذکر وکړو نو په دې کې ظاهره خبره چې د غریزو علاقو خلک په بدني لحاظ باندې مضبوط هم وي او دی په بهتره طریقه باندې داسې قسم له گیمز کې پارټیسپیشن هم کوي نو باکسینګ ځان له یو چیلنجینګ گیم دی او په دې کې دننه د پریکټس چې کوم عنصر دی هغه عمر لازمي دی چې څومره په نورو لوبو کې دی نو په دې وجه باندې دې وخت کې په پېښور سپورټس کمپلیکس کې په باکسینګ ارینا کې دا ټوله سلسله شروع ده او یقینا چې ډېره خوندوره هم ده ځکه چې د باکسینګ لوبه د انجریز په حواله باندې د زخمی کېدو په حواله باندې هم ډېره زیاته مطلب دا دی چې چیلنجینګ ده بهرحال د بل لوبغاړي سره خبره اترې کوو ستاسو نوم څه دی او سویم کلاس کې سبق وایي عمر هم څومره دی او د کومې علاقې سره تعلق ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد فاروق خان دی او د مردان سره تعلق ساتم عمر مې 17 سال دی او په 9th کلاس کې سبق وایم صحیح دا راته وایي چې مردان نه تاسو ریګولر ځئ راځئ که نه دلته کې کیمپ دپاره سلیکټ شوي نو ځکه بیا کمپلیکس کې او شپږ ورځو دلته کې 14 ورځو نه مردان نه موږ دلته په 6 تاریخ زه راغلی یم او دلته کمرې راکړې بس هغې کې یم او سهار او مازدیګر گیم کوم بیا زبردست نو دې کې د کور نه درته څومره سپورټ حاصل دی چې کله تاسو گیم طرف ته راځئ یعنی مور پلار او دا شانتې او گیم ته رالي څنګه گیم ته خو بس جی کور کې بس ناست بس تنګېدو به خوا کرکټ ته ورتلو بس بیا گیم طرف ته خیال شو گیم مې شروع کړو بس هغې نه اوس شروع نو څه ګڼئ چې لکه د باکسینګ په لوبو کې د باکسینګ سلیکشن څومره ښه ثابت شو تاسو دپاره او تاسو څه ګڼئ چې دا ستاسو په عام ژوند باندې څومره بهتر اثر پرې باسي دا خو لکه موږ اوس جی ټرایلز ورکړي وو هغې کې سلیکټ شولو بس دا یو بدن به دې هم ښه ساتي او بل لا فټ به پکې دا منډې ترړې پکې نو وجود به دې خیږي او بیماریان نه دې لرې ساتي صحیح نو اوس څومره مطلب دا دی چې څه ارادې دي په دې قائد اعظم گیمز کې د ګټې دپاره او څومره پریکټس کوئ پر ډے او څومره ورځې نه تاسو دا پریکټس شروع دی پریکټس خو جی زمونږ شروع دلته کیمپ د شپږ ورځو نه لګېدلی دی او قائد اعظم گیمز کې انشاءالله سرجي بس زمونږ پوره کوشش دی او پوره امید هم دی چې ګولډ میډل به راوړو او بس دا زمونږ انشاءالله امید دی ټارګټ به مې یو جی صحیح بالکل ټیک ده او دا راته ووایي چې په دې کې درته د خوراک څښاک څه خاص بندوبست وي یعنې مطلب تاسو د خوراک خاص خیال ساتلی کېږي چې دا څیز به خورئ دا به نه خورئ او جی دا خو ویټ کمولی په دې که نه نو خوراک به لږ هم کوي او داسې خوراک به کوي چې هغه ستاسو وزن لکه نه سیوا کوي او جی او بس جی جناب د باکسینګ یو بل لوبغاړی را سره عمومي موجود دی دا راته ووایي چې ستاسو څه نوم دی او په کوم لیول باندې گیم کوئ بسم الله الرحمن الرحیم جی مو نوم چې دا جنید ده بیسیکلی چې خټاک یم چې د کرک یو وخت چې د کرک نه دلته چې د مو 5.5 سال دلته گیم وشولو میرا چې د نیشنل په لیول باندې جنگي ډال پاکستان باندې او بس چې دلته کیم گیم چې سٹارټ ته کیمپونه لګېدلي کدی ځم دلته میرا چې د 2 هفتې وشولې سره دلته کې ماشاءالله ډېر مزه ټریننګ خوي بس مطلب تاسو ورته خوشاله یې او تاسو کوم تعلیمي ادارې سره تعلق ساتئ نه میرا تعلیمي چې د ادارې سره چې دا کنبي سیار چې دا کوا پېښور چې د یونیورسټۍ نه صحیح دغه ځای نه کوئ ماشاءالله زبردست او څومره وخت نه دا باکسینګ کوئ تاسو دا چې 5 یا 5.5 سال کو
زبردست ډیره مهرباني ستاسو یقینا چې تاسو کته چې یو طرف ته دغه ټرایلز نه پس د کیمپ لګېدلی دی نو دا لوبغاړي پکې په بهتره طریقه باندې خپله برخه کردار ادا کوي او همدغه شانتې په هر یو د لوبو په میدان کې د سپورټس دا چې کومه سلسله ده د قائد اعظم گیمز نو یقینا چې دې دپاره سلیکشن نه پس دا کیمپس لګېدلي دي او ټول لوبغاړي دغه جستجو او دغه عزم سره میدان ته ورکو شوي دي او دا پریکټس کوي مسلسل چې هغې کامیابي ترلاسه کړي بهرحال همدې سره د پروګرام وخت سرته رسي د کیمرامین جمال سره د دې وخت تاسو نه اجازت غواړم متل خا د باد او بریالي اوسئ او د نورو داسې قسم لا پروګرامونو دپاره مونږ سره اوسئ په مخامخ